أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. څنګه ملګرو ټیک ټاک خې امید ده رب دې چې ټول ملګري به خې. د ټولو نه اول خو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن د نشان سره کلیک کړئ. ان شاء الله تعالی اوس راځو خپل مقصد ته. آیا زموږ مقصد نن څه دی؟ زموږ مقصد نن چې کوم عرق النساء یو کومه بیماري نن سبا ډېره زیاته شوې ده، مخکې نه ده. عرق النساء دې څه شی وایي څه ته؟ دا یو بیماري ده په دې خپه کې یو رګي دې پتون کې چې دغه بند شي نو دې کې د انسان باندې ډېر سخت درد دي د املا طرف نه او لاندې د خپې غونډه خوږېږي او بالخصوص بیا زیات تر ژمي چې کوم وخت کې د موسم یخ شي ژمی شي نو دغه وخت کې دا زیات تر ده دي. نو دې ځینې کسان اپریشن کوي، څوک قسم قسم دوایانې، څوک دم کوي او څوک دغه رګ بیا چې کوم پوهه کسان یې هغه رګ په بلیډ یا چاړه سره کټ کوي او وینه ترې وځي نو هغه هم سره ټیک کېږي. خو موږ یو اسان او ښایسته مزیدار اسان عمل ښایو. ډېر اسان دی، نه پې پیسې لګي، هېڅ څه پې هم نه لګي، نه پې زخمي کېږي، نه کټ کول، نه صرف او صرف دمول دي. دم څنګه دی؟ هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. دا کلمات چې کوم دي دا به 21 مرتبه ووایې او چاړه یا چاړه چې کومه ده چاړه دا کټنګ والا سبزي چې به کټ کوي دغه چاړه به داسې دم کو په چاړه او چاړه به بسې به د رګ باندې داسې رګ د قضې وخو نو چې یو پیاره دغه کو بیا به 21 مرتبه ووایو، بیا به را چاړه داسې دم کو، بیا به داسې دا ځای به داسې کو، بیا به 21 مرتبه ووایو. دا عمل به جاري ساتو، دا به هغې پورې دا عمل کوو انشاءالله تعالی چې دا بیماري ټیک شي، بس بیا به پرېږدو.